الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. رواه ابن ماجه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعۃ الزیتون طرفنا مسائل زکات په کورس ومه اور اخری ورځ کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید اور په خیر راغلی. نن دې سبق کې به مونږه بنیادی طور باندې د زناورو زکات په حواله سره گفتگو ورس کوم. لکه څنګه مال کې پیسو کې شریعت طرف نه زکات مقرر ده، څنګه سونه کې سپینو زرو کې زکات نصاب مقرر ده، همدارنګه زناورو کې هم شریعت طرف نه یو نصاب مقرر ده او زناورو زکات په وبستن دا ضروری دي. نو فقها لیکلي دي سایما زناور حکم دي، سایما زناور هغه کې حکم ده زکات شته، غنه علاوه کې نشته. سایما زناور هغه زناور ته ویل شي حکم زناور د کال اکثر احساس حکم ده غا کو نبار سری پټیو کې یا غره کې سری که د کال ول اکثر حصہ نو وتا سایما جنور یل شي، هغه کې زکات شته. کشر داسې جنور وي څه غو د پر چرا قیمتن اخستل شي، یا دا څنګه بار سری نه کور کې وي هغه ته چرا راوړل شي بارنا، نو دا سایما جنور نه دي، هغه په دوه کې زکات نشته. همدارنګه سایما جنورو د پر شرط فقها دام لیکل دي څنګه جنور حکم دا داسې جنس نوی څنګه ول قرباني کون جایز دي. لہذا داسې جنور څنګه ول کوم قرباني مونږ کولای شو مغادره قسمه دي. نمبر 1 اوخ شو، اونٹ نه. نمبر 1. نمبر 2 حکم دا بیزیش وی وزه گډ دمبا وغیرہ. اور نمبر 3 حکم دا غوانش وی، دغه مطلب دا غواش وا همدارنګه میخش ولا دا درې قسم هم دي. دا حکم دا دوله قرباني کیږي، یا دوه کې زکات شته. دونه علاوه حکم دا نور زناور دي کې زکات نشته. مثلا خچر شو، مثلا خر شو، مثلا هرن شو وغیرہ ذلك، چونکه دوله قرباني نه کیږي لہذا دوه کې زکات هم نشته. البته کچا مطلب دا خر اور خچر وغیرہ تجارت د پر اخیری، مثلا یو سره کوم خرونه خرڅي یا خچر خرڅي وغیرہ، نو بعد چونکه مال تجارت کې راغلو نو په دوه باندې زکات شته. اور مال تجارت حکم نصاب دا هغه مطابق په دوه باندې حکم دا هغه ور کول شي زکات. همدارنګه کچا کور کې زناور یخیو صرف پېدو لپاره شودو لپاره سدینه مونږه شودي اخلو، ٹھیک شو کنه، نور خرڅون نه، نو په دوه باندې مطلب دو قیمت پرم زکات نشته. البته کشره پې شودي خرڅي کې ډېره هغه پیسې راځي اور غا جمع شوي کال په پورا شو نصاب درشه نو غو باندې زکات ورکړي، نور مزنور مالیت باندې زکات نشته. نو څنګه مختصرا حکم دا د درې قسمه حکم دي کنه، دوله نصاب متاسفه ذکر کوم سو دو کې مطلب دا مختصرا دوله زکات په څنګه مونږ ورکو، تفصیل لپاره حکم نه مولانو سره تاسو رابطه وکړئ. نو اول حکم دا نصاب دا د خان ولا، نو خان څخه کله مطلب دا 5 تور سیږي کنه، نو بیا په غبانه یو بزاده 5 تور سره نور سي یوا، او څنګه 10 تور سي 10 تور سره 14 سي بیا دوی وزه مذکر وی یا مؤنث وی وزه وی یا پسونه وی د کې څه فرق نشته. او بیا څنګه کله 15 نه 19 تور سي نه باندې درې وزه دي، او بیا څنګه 20 نه 24 تا حکم دا پر باندې به 4 وزه دي، او 25 نه 35 رسي حکم دا به دو اوخ بچی حکم دا اوخ بچی هغه ته بنت مخازي څنګه یو کال پورا شوی وي هغه به ور کوي.
او به 36 نه 45 پرې حکم دا د او خانو له دوه بچی حکم دا غته بنت لبون یلیش ایوا او خلاص حکم دا بچی ایوا خو څه 2 کاله عمر وي غته بنت لبون یلیشي او به 46 نه 60 رسې حکم دا دو خلا بچی حکم دا حکم 3 کاله عمر وي سرم کال کې وي ته حقا یلیشي دا ور کوي به 61 نه 75 رسې حکم دی دا به دا اخو بچی ور کې څنګه سالور کاړو دا جزع یلیشي غبر کوي او بیا 76 نه حکم دا 90 رسې به حکم دا دو خلا دوه بچانه څنګه 2 کال عمر وي غبر کوي به حکم دا 91 نه 124 رسې به حکم دا د اخلا دوه بچی خو حکم 3 کال عمر وي غبر کوي به 125 نه 129 رسې حکم دا به د اخلا بچی څخه 3 بچی دوه بچی څه 3 کال عمر وي اور یوا بزا یوا بکری به ور کوي اور 130 نه حکم دا 134 رسې به د اخلا دوه بچانه څخه 3 کال عمر وي اور دوه بکریانه دوه وزه به ور کوي او به حکم دا 135 نه 139 رسې د اخلا دوه بچانه څنګه 3 کال عمر وي او 3 وزه او به 140 نه 144 رسې حکم دی دا د اخلا دوه بچانه څنګه 3 کال عمر وي او سالور بزه بور کوي او به 145 نه 149 رسې د اخلا دوه بچانه څنګه 3 کال عمر وي اور یو مطلب دا 10 بچی څنګه یو کال عمر وي دا بور کوي یعنی 3 بور کوي 2 کال ولا اور یو کال ولا او به حکم دا څکله غته ورسې حکم دا 150 نه 154 رسې نو بیا به د اوخ 3 بچانه څنګه 3 کال عمر وي دا ور کوي نو به مزید حکم دا علماء لیکلي څکله 150 ته ورسې کنه نو غنه پس په حکم دا زیات شي سوره هم سنگرو ته هزارونو ته ورسې نو غوله به ترتیب دا کنه چې 150 نه بعد به هر پنځو باندې ایوا بزاده او 25 نه 35 رسې حکم دا د اوخ بچی یو کاله او به 36 نه 45 رسې د اوخ دوه بچنه اوخ بچی 2 کال ولا او به 40 نه 50 رسې حکم دا د اوخ یو بچی 3 کال ولا او به همدارنګه به ترتیب سره حکم دا به شروع کیږي دا تاسو سامان حساب وخیلو دو خان ولا اور دو زول نصاب دا کچری اوزه حکم دا 40 نه کم یو کنه نو باندې نشتا څکلا 40 تورسی کې به باندې یو اوزاده او 40 نوونه سے 120 رسی واوزا ویسے کله 121 شي نو 121 نوونه سے 200 رسی به دوی وزي دي ویسے کله 200 نه پاسه شي نو به حکم دا 200 نه پاسه او 399 پرې به درې وزي دي ویسے کله 400 تورسی کې نو به سلور وزي شي به هر 100 نه پاس حکم دا د وزاو باندې زیاتیږي او دا تاسو حکم دا اور کوي اور غوار ول نصاب حکم دا غدا سکلا 30 نه کم وي غبن نشتا زکات نشتا سکلا 30 ته ورسیږي نو به غبن به یوا حکم دا غوا یا یوا مخه ولا حکم دا بچای څوله کم سے کم یو کال عمر وي او به 30 نه 39 رسې حکم دا امداغه نصاب دا نشتا مثلا 40 ته ورسیږي نو به دا غا یا مخه ولا 10 بچای څنګه 2 کالو دریم کال کې چلیږي او 41 نه حکم دا 59 رسی به امداغه نصاب دا نوې نصاب نشتا مثلا 60 ته ورسیږي نو به دا غار مخه ولا 2 بچی څنګه ولا حکم دا یو کال پوراوي دویم کال کې حکم دا رسی مثلا 60 نه حکم دا برشي نو به هغه حساب دا هر به 30 اور 40 ولا حساب لګاو हर 40 बस पे सुकुमदा दुआ में खिवला यो बच्चे दुआ काल होला और हर 30 ने बाद में सुकुमदा द में खिवला या गावला यो बच्चे सगा यो काल उम्र भी दा बतासो और कवे दाने साहब दा मतलब दा जनावरो और बड़ा खबर दा सुकुमदा निसाब के सुकुमदा तमलीक ज़कात के तमलीक शर्ता सतासो बचाता मतलब दा ज़कात और के गम मालिक जोड़ के कचरियो शायद सी से गम मालिक ता सुना शो जोड़ वाला नौकी वाला ज़कात ना शोर के वाले मसलन ज़कात हुकुम ना मस्जिद ता ना शोर के वाले लिहाजा सुक मस्जिद जोड़ की ज़कात ना कीगी
همدارنګه چا مسجد ته پکې واخست په غمن زکات نه کیږي، همدارنګه چا مسجد ته جنریټر واخست په غمن زکات نه کیږي، همدارنګه چا مسجد ته شټیان واخست په غمن زکات نه کیږي، همدارنګه چا مسجد ته کوم دا کارپیټ واخستو، کلین واخستا، یو پی ایس واخستو، بیټری واخستا، دی باندې زکات نه کیږي، ولې چې د کې تملیک شرط نشته. او بل خبره دا ده کنه چې زکات کې پیسې ورکول ضروری نه دي. تاسو پیسې ورکړئ، تاسو راشن ورکوي شو، مثلا چاته چینی ورکولای شو، چاته غنم ورکولای شو، چاته مطلب ده اوړه ورکولای شو، او دال ورکولای شو، چنې ورکولای شو، چولې ورکولای شو وغیرہ ذالک. همدارنګه میډیسن چاته دوايي تاسو ورکولای شو، دوايي واخلو ورته دا مرکو زکات کیږي. کپڑے چاته تاسو زکات کې ورکولای شي، کتابونه ورکولای شي، چاته برتن ورکولای شو، فرنیچر ورکولای شو، مطلب ده کوم شي چاته ضرورت وي غاښه ورته ورکولای شي. او بهتر دغه د کوم شي ضرورت وي غاورته ورکي، لیکن بهتره خبره سره ته پیسې ورکي، ولې پیسو سره کوم دا هر کس کوم د خپل مرزي سره څه خستن غواړي نو خستل شي، نو بهتره خبره ده. او بل خبره ده کنه څه زکات کوم دا هر کال بیل واجب کیږي. یو کس سره کوم دا مثلا ک 1 लाख रुपए وي کنه هغه 13 کال زکات ورکو، اوس دی کال اور سره مغه 1 लाख रुपए دی بل کال راغلو نو بل کال په دې باندې زکات ورکي. دا خبر نه ده چې 13 کال دی باندې زکات ور کړو چونکی مزیول زکات ختم شو، نه نه نه، کله بم مطلب ده هر کال زندگی کې هر کال راشي نو هر کال زکات په بیل واجب کیږي، نو دی ولا زکات په دې باندې واجب کیږي. همدارنګه کچا سره 1 लाख रुपए وي هغه زکات ورکو او یو 13 کال او دی کال هغه سره 5 लाख रुपए دی، نو دا په ځکه نه کې چې 1 लाख زکات خو چونکی ما ور کړی را هغه به تنزو بس هم او 4 लाख زکات په زور کوم، نه نه نه، دا به د کل 5 लाख زکات ورکړي. اگر چې 1 लाख زکات حکم د دې مخ کې ور کړی دا، نو زکات هر کال حکم دغه نوې طریقې سره واجب کیږي. او بل خبره ده چې خدي سره کوم سنوي زیورات کوم سنوي کنه، نو د دې ملکیت تعیین حکم دا ضروری ده چې دا سونه د چا ده، آیا دا د میړه ده کده خزه ده، خوند ده کده خزه ده. که خوند وینو زکات خوند باندې ده، که سونه د خوند و او که مطلب ده هغه سونه د خزه ده نو غوړه زکات حکم به خزه باندې ده، میړه باندې د غوړه زکات ور کون به ضروری دي، به خزه ور کوي، نو دی ول تعیین ضروری ده. او کچره چاوله مطلب ده بعض اوقات پته نه وي خوند طرف نه سونه ملاو د پته نشته چاله، نو خزه ده کده خوند ده، نو دا ضروری ده چې خوند وضاحت وکړي چې دا سونه ور کوم خزه ته صد لپاره در کوم، آیا دا خزه مالک جوړوم یا آیا زه همداسې ورته عاریتن ورکوم مالک نه ده، نو دی وضاحت ضروری ده. او کچری دا سونا کوم دا غا خزه ته په مہر کې ملاوي نو بیا خو د خزه ملکیت ته د کې هیڅ شک نشته، دا د خزه سونا ده او غوړه زکات به کوم نه دا به خزه ور کوي. او همدارنګه هغه سونا کوم خزه خپل پلار کو نه ځان سره وړي وي، پلار کو نه کوم دا کله ود کېږي مور پلار ته سونا ورکی غم د خزه ده، نو غوړه زکات هم کوم دا خزر کوي. او دین علاوه کوم دا مہر وغیرہ نه علاوه کوم سونا کوم دا د خوان طرف نه د خوان کور طرف نه خزه ته ملويږي، نو غا عموما کوم دا غد خوان ملکیت وي یا د خوان کور له ملکیت وي، نو غوړه زکات کوم دا به خوان باندې دا په خزه باندې کوم دا نشته غوړه زکات په غور کوي. نو تاسو ځین کې دا وسته چې خزه ملکیت بیل وي او د خوان ول ملکیت بیل وي. خزه ملکیت کې کوم سامان می سونا یا پیسې کوم دا نو غوړه زکات کوم دا خزه باندې ضروری ده، خوان باندې ضروری نه ده. که زکات خوان نه ورکې نو خزه به ګنګار وي، خوان نه ده کنه. او خوان ملکیت کې څه شي دي، سونا ده یا سپین زر دي یا پیسې دي، نو غوړه زکات کوم دا خوان باندې ده، خزه باندې نشته. که زکات خوان نه ورکې نو خوان ګنګار وي، خزه به ګنګار نه وي. نو دا تاسو سره ما مختصرا زکات ول مسائل ارز کو او ام دې سره کوم د مول زکات کورس کوم د خپل اختتام ته ورسېدو. الله تعالی د مو تاسو ته دا کوم مسائل بیان شو د کورس کې په دوه باندې عمل کوو تو فکر نصیب کی. الله تعالی د مو تاسو ته د دین فهم او سمج او خپل رضا نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير.